نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سورة فاتحة د اولنو سو آیاتونو وضاحت تاسو ته شوی د ټول اول د الله رب العالمین حمد د الله رب العالمین ربوبیت د الله رب العالمین بادشاہی بیا د بندگانو عبادت او د بندگانو د الله رب العالمین امداد هغه ذکر شو بیا امداد استعانت داغی پنز اقسام تاسو تپرون ذکر شو چه استعانت کی کم صورت جائز دی او کم صورتنا پدی استعانت کی حرام ناروا دی او کم صورتنا پا استعانت کی شرک او کفر دی الحمدللہ من اوتاس مسلمانان یو مسلمان شان داد چدی یو مسئلہ ووری ندی دا اخپل عمل داغی مطابق کی پرن تاسو مسئلہ ووری دلاج امداد با مسلمان صرف دا اللہ نغواری نو پدیدے کی مسلمانان بعض ناپو یا که دا اللہ نا علاوہ دا مخلوق نا مدد غواری ناغی نا ببنش لکنن سبا دور کی زمان بعض ناپو یا مسلمانان ناری نزنانا امداد دا قبر نغواری قبر تلارشی او صاحب قبر توی پا خدای بشی و پتا بشی زمادا مشکل حل کا یا صاحب قبر توی پا خدای بشی و پتا بشی مال اولاد راک یا صاحب قبر تدا مسلمانان ناپو یلار شدا سے ہوئی چه پا خدای بشی و پتا بشی زمان دا مرادون و حاجتون پورا کر بیا یا با زمان دا ناپوی مسلمانان لارشی ندی چکل قبر تلارشی نو قبر تسجدی لگئی بازی ناپوی مسلمانان قبر تو مقبری تلارشی دا قبر دا کانی یا پا قبر کے دا نختر دا بوٹی آغنچا پرتوی آپزان باندی مگی یا دا قبر چکم پا قبر باندی کپڑ پرتی آ کپڑ رالی پزان باندی مگی یا دا قبر سرخوا کے تیل من جوران ای خود یا غتیل راوالی او هغه پزان باندې اولګي یا د قبر سره
مالګه پرتی او دا مسلمان ورشي دا مالګه په یو خاص نیت باندې اخري یا بعض مسلمانان ناپوهه لاړ شي قبر سره خوا کې چې کومې کپړې خلکو غرزولي هغې له غوټې ورکي یا قبر سره خوا کې که کله کپړې زړې چیرډې پرتې نه وي نو بیا هلته وښو له غوټې ورکي او کله دا بعضې ناپوهه مسلمانان لاړ شي دی قبر نه طواف کوي او بعضې ناپوهه مسلمانان لاړ شي نو په قبر باندې تندي کیږدي او تندي پیسولي او بعضې ناپوهه مسلمانان لاړ شي نو دا قبر نه چې واپس ځي نو بیا په شا باندې په ریوس باندې ځي سیده نه ځي او بعضې ناپوهه مسلمانان لاړ شي قبر له سیري او هارونه یوسي بعضې ناپوهه مسلمانان لاړ شي او قبر له څادرونه یوسي بعضې ناپوهه مسلمانان لاړ شي د صاحب قبر په نوم باندې چرګه توره منلي اوله یوسي بعضې ناپوهه مسلمانان لاړ شي د صاحب قبر په نوم باندې ګډ یا چیلې منلي هغه ورله یوسي بعضې ناپوهه مسلمانان لاړ شي ځان سره دیګ یوسي دیګې منلي تاسو او موږ پرونی سبق کې ووی چې مسلمان به دا کارونه نه کوي دې کې دا بعضې کارونه شرک او کفر دی او دا بعضې کارونه حرام او ناروا دي مسلمان به امدادم د الله نه غواړي سجده بم الله ته کوي طواف هم د الله پاک د کور د بیت الله شریف کعبې نه یوازې کوي او نظر او منښته به هم صرف د الله پاک په نوم باندې کوي د مخلوق په نوم باندې به نه کوي نو موږ او تاسو پرونی سبق کې مسله ویلې وه د علماو کار مسله بیانولي او د اوریدونکو کار په هغې باندې عمل کولی څوک وایي زه منښته کوم دا به زه چېرته کوم مخکې خو به مې رحمان بابا ادیرې ته یا یو بل خاص قبر ادیرې ته دیګ وړه زه به دیګ چېرته وړم نو د هغې دپاره ښځې د صدقې او د خیرات دا مدرسې او جماعتونه دي ته صدقه کې ستا د صدقې اراده ده نو ښه مزېدار دیګ پوخ که جماعت ته طالبانو ته اولېږه یا مدرسې ته طالبانو ته اولېږه صدقه به دې پځې وشي یا مثال ستا زړه کې دي چې یو توره چرګه الاله کې الالوی مه روغه جوړه ښه مزېدار د خپل جماعت عالم له یا طالبانو له اولېږه ثواب به دې وشي یا مثال تا ګډ او چیلې مننو د الله په نوم یې امن او جماعت طالبانو له اولېږه ثواب به دې پځې باندې وشي یا مثال تا ته یو ضرورت دی حاجت دی دې ته وایي چې دا پوره شي د هغې دپاره نیکان خلق را جمع کا غی باندې سبق ووایي دعاګانې به درته وکړي الله به درله پوره کړي جماعت کې به درله طالبان ختم وکړي او هغه ختم نه بعد به تا ته د زړه د اخلاصه طالبان دعا وکړي ستا هغه مرادونه به پوره شي او د خپل وس مطابق صدقه به ورته ولېږي نو دا طریقه صحیح ده
او کنا مسلمان د مسلې اورېدلو نه بعد هم دا کار کوي نو بیا عالم خپل غاړه خلاصي مجرم به هغه بندوي چې هغه بیا هم د دې درس باوجود سبا قبرونو لذي او د قبرونو سره دا قسم قسم نخري کوي دا کومه قصې د قبرونو تاسو تما وکړي دا ټوله ما په خپل سترګو کتلې دی قبرون لمنګم کله کله لاړ شو خو د خلکو هغه حال ګور چې دی سکي مسلمان شاندار چې دی کله قبر لاړ شي ځان ته آخرت یاد کی او کو یو بزرګ انسان او نیک انسان قبر لاړ شي نو یقینا چې نیک انسان وي داغه په وسیله باندې الله نه سوال کول شي دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده د نیک انسان په وسیله باندې الله نه دعا غوښتي شي خو د نیک انسان نه بغواړي نه غواړي بد الله نه او کنه یو انسان داسې وي چې هغه کمزوري وي نو هغه د بیا وسیلم د نیکانو خلکو نه نیسي که د هغه ذهن کې دا وي چې دا الله پاک نه ورکي دا بندې ورکي نو بیا هغه دپاره بهتره دا دی چې د وسیلې نه علاوه دې سوال کوي ځکه وسیله نیول جایز دی او د غیر الله نه سوال کول حرام دی کله چې د جایز او د حرام ترمنځ تعارض راشي نو بهتره بیا ترجیح ملاویږي حرام وته نو دا مسله خو تاسو ته پرون د استعانت ویل شوی و درس اورېدو نه بعد بس تاسو صورت دا وي که چرته مقبري یا قبر لاړم شي نو دغه ناروا کارونه به ځان ساتئ الله جل شانه په دې سورہ فاتحه کې اول حمد ذکر کړ د الله صفاتونه ذکر شو دا غینه بعد د بندا عاجزی او محتاجی بیان شو ایاک نعبد و ایاک نستعین سره د دین بعد وز بندا الله پاک خپل حاجت وړاندې کوي نو سوي اهدنا الصراط المستقيم تو خایا من تعالی رنیغا ہدایت د دې دوه معنی دي یو معنا د هدایت لار خودنه اراءة الطريق اذم معنا د هدایت ایصال الى المطلوب مقصود ترسول اولنی معنا لار خودن دا د مخلوق کار دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لار خودن کیو ہدایت ورکون کیو خپدی معنا چې لار خودن کیو نبی علیہ السلام ہدایت خلق تکو خودل د ہدایت نہ مراد لار خودل او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدوے میں معنی سر ہدایت نشو کولی ایصال الی المطلوب منزل مقصود ترسول نداد اللہ پاک کار دے بندگان دا نشی کولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل تردی ابو طالب سے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډېر خدمت کړو نبی علیہ السلام سره ډېر مینه و نو کله چې هغه وفات کیږي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډېر زیات کوشش وکړو چې دا ترمه کلمه وایي
لیکن ابو طالب سے قسمت کی کلمہ نہ ہوا ډېر زیات کوشش وکړ تر دې چې کله د ځنکدن وخت دی نو بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ته کلمه ووایه د الله په دربار کې به دې سفارش زه وکړم خو کلمه ووایه ابو طالب صاحب کلمه نه ویله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خفه شو په حالت د کفر کې ابو طالب صاحب وفات شو نو الله رب العالمین آیت نازل کړ انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء پیغمبر علیہ السلام سوچ چې تخوخه نو د هدایت طاقت ستانشت چې طاقت هدایت وکي هدایت ورکول د الله پاک کار ولكن الله يهدي من يشاء الله هدایت کی چاہتا چې وغواړي الله پاک ستاسو طرف مبارک د هدایت اراده نه وکړي نو ستاسو ابو طالب سے بغیر ایمان زکه وفات شو نو پدې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د هدایت نفی ده خدا هدایت په دې معنی سره چې هدایت ایصال ال المطلوب د حق تر رسول حق تر رسول دا الله رب العالمین قدرت او رهنمایی کول دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار کوم ځکه چې د هدایت نسبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراشی نو په دغه ځای کې د هدایت نه مراد اراءة الطریق لارښودنه او کوم ځای کې چې د نبی علیه السلام نه د هدایت نفي راشي نو هغه ځای کې مراد د هدایت نه بیا ایصال الی المطلوب عام محاوره کې هدایت دیتی تانو سوک تپوس کی چې دې قصه خوانه ته کوم لار تللی نو تو تعالی رهنمایي کی چې په دې لار بلار چې التب سٹاپ روډ سٹاپ کې بغاډي کې کینی بیا ببل سٹاپ کې کوسی زه تب اورسیږي دیتا هدایت اراءة الطریق معنا باندې وي او دیم تپوسی درنه وکړو چې یره قصه خوانه ته کوم لار تللی او د الله سره اونې او قصه خوانه ته د اورسو چې دا قصه خوانه ده نو دې توي ایصال ال المطلوب زیت د اورسو هدایت په معنا د اراءة الطریق سره د بندگانو کار دی او هدایت په معنا د ایصال ال المطلوب سره د رب العالمین کار دی نو مسلمان بنده چې الله پاک تخپل عاجزی ښکارا کړي یا الله یواز استا عبادت کوم بل چاته بسجدي نه لګو یواز استا نه به امداد غواړم د بل چا نه به امداد نه غواړم چې کله مسلمان بنده خپل حال الله پاک تخکارا کو دا مسلمان بندوس الله پاک تخپل حاجت بیانوي اهدنا الصراط المستقيم الله ما تنیغ لا روخایا هدایت ما توکا د صراط مستقیم نو پدې دې کې د هدایت معنی به اراءة الطریق ني د هدایت معنی ایصال للمطلوب دی چې الله ما دې صراط مستقیم ته اورسو پدې می ثابت قدم او ساده صراط مستقیم ستو حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرمائی صراط مستقیم
هغه لارې ته وایي چې هغې کې 15 صفات وي. دا ځان سره لږ نوٹ کړئ. صراط مستقیم هغه لار اوس بنده د الله رب العالمین نه کومه لار غواړي؟ مستقیم لار. دغه لاره د 15 صفتونو لاره پکار ده. اول دا لاره به مکمل سیده وي، نو که کږه وږه لار وي دې ته صراط مستقیم نه وي. کږې لارې ته صراط مستقیم نه وي. اولنې صفت د دې صراط مستقیم نیغه لاره. دویم صفت د دې لارې چې بنده په دې مانځه کې وایي اهدنا الصراط المستقیم، نو دا کومه لاره؟ دویم دا چې دا مقصد ته رسیدونکې لاره. اره یوه لاره موږ نه غواړو، کومه لاره غواړو؟ چې مقصد ته رسونکې ده. که مقصد ته نه رسیږي نو دې ته صراط مستقیم نه وایي. دریم صفت صراط مستقیم هغه لاره چې هغه لاره لنډه وي، لنډه لاره. نو که لاره یې خو اوږده وي نو هغې ته هم صراط مستقیم نه وایي. صراط مستقیم هغه لاره چې هغه څه وي؟ لنډه وي. اوس مثال موټروې ده، نو که موټروې په لرې راتاو شوي نو دا لنډه نه ده. دې کې د صراط مستقیم صفت بیا نشته. څلورمه صراط مستقیم هغه لاره چې هغه فراخ او کلو لاره وي. بعض اوقاتو کې لاره لنډه وي خو لیکن هغه تنګه وي. لکه دغه ځای کې یو ځای کې لاره ده لنډه لاره اتره، خو چې یو کس پکې وي نو دویم کس پې نشي تللی، نو دې ته صراط مستقیم نه وایي. او پنځم صفت ته صراط مستقیم هغه لاره چې مقصود ته رسیدو دپاره واحد عمده یوه وي بله نه. مقصود ته رسیدو دپاره صرف دا یوه لاره وي بله نه. نو که بله لاره ونه دې لارې ته بیا صراط مستقیم نه وایي. صراط مستقیم کې 15 صفتونه شو. اول دا لار به سیده وي، کاږه واږه به نه. دویم مقصود ته رسیدونکي به وي، داسې به نه چې په نیم ځای کې ختمه شي او بیا به بلې لارې ته اوړي. دریم دا به نږدې وي، ته چې کوم ځای ته رسي مقصود ته به دا نږدې لارې. څلورم دا لاره به کلو او فراخه وي، نو که لاره تنګه وي بیا مستقیم نه ده، صراط مستقیم نه ده. او پنځم مطلوب او مقصود ته رسیدو واله یو لاره واحد به وي، بله به ورسره وي. که نور لارې رسیدیم نو بیا به دې ته صراط مستقیم نه وایي. نو موږ چې په مانځه کې وایو اهدنا الصراط المستقیم، نو دا کومه لاره وایو؟ د دې 15 صفتونو والا حافظ ابن قیم رحمت الله علیه د صراط مستقیم دا 15 صفات ذکر کړي. اوس د صراط مستقیم نه مراد څه دی؟ بنده خو په مانځه کې وایي یا الله ما ته لاره نیغه وښایه، ما نیغې لارې ته ورسوه، ما پې ثابت قدم وساته. دا کومه لاره ده؟ د دې نه مراد څه دی؟ حضرت عبدالله ابن مسعود او حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی
چې صراط مستقیم نه مراد دین اسلام دی. او دارنګه د حضرت جابر رضی الله عنه نه نقل لی چې صراط مستقیم نه مراد صرف اسلام دی، دین اسلام. یو هندو داغه نوم دیانند سرسوتی، دا د هندستان هندو، هغه په مسلمانانو باندې اعتراض وی دا مسلمانان په مانځ کې وی اهدنا الصراط المستقیم، تو خایا منتنی غلارا. وی دی ټول عمر کې ځان ته سمځه پیدا نکړو، دی لا صراط مستقیم ته رسیدلی ټول عمر کې نه دی، ځکه ټول عمر هم دغه خبره کوي مونږ ته نیغه لاره وښایه، مونږ ته نیغه لاره وښایه، خو نیغه لار تر اوسه دوی پیدا نه کړه، تر دې چې مسلمانان مړ کېږي خو نیغه لاره پیدا کړې نه ده. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه چا چې د دیوبند مدرسه جوړه کړې وه، بنیاد چا ایښودی، دغه هندو چا د دوی مخې ته راوست چې دا هندو دا خبره کوي چې مسلمانان وی اهدنا الصراط المستقیم، مونږ ته نیغه لاره وښایه، ټول عمر کې دوی نیغه لاره پیدا نه کوي، دوی نیغه لاره باندې روان نه دي. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دیوبند د مدرسې بانی ورته ډېر مزیدار جواب ورکړ. هغه ورته فرمایل که مقلب وقوفه د هدایت معنی تعالی نه درځي، ځکه سوال کې د هدایت یو معنی تعالی درځي بل نه درځي، تعالی دا معنی درځي چې مونږ ته لاره وښایه، خو دا نه درځي چې مونږ په دې نیغه لاره باندې روان او ثابت قدم ورسوه چې مقصد حاصل کړو. تعالی دا معنی درځي چې د هدایت معنی اراده الطریق، خو دا معنی تا ته نه دزده چې په دې نیغه لاره باندې مونږ ثابت قدم وساتو، منظر مقصود ته مو ورسوه، دا تعالی نه درځي. دا معنی تعالی درته تا په مسلمانانو دا سوال نه وی کړی، نو د دې معنی دا نه ده چې مونږ ته نیغه لاره وښایه، نه نیغه لاره باندې مونږ ثابت قدم وساته چې مقصود حاصل کو، منزل مقصود د مونږ د مسلمانانو د الله رضا او د رب العالمین جنت دی. نو دا هندو په دې ځای کې خاموش او لاجواب شو. علماء دیوبند الحمدلله همیشه د پاره د دین محافظین پاتې شوي دي. الله پاک دې موږ ته هم د دین د حفاظت د خدمت توفیق نصیب کړي. داسې ناپوهه خلک اوس هم شته چې مسلمانانو کې شکوک شبهات پیدا کوي، په خپله عقیده نظریه بیانولو کې شرم محسوسوي او خپل عقیده چرته نشي بیانولی او په خپل عقیده باندې چرته غیرت نشي کولی. داسې ناپوهه مسلمانانو سمشته. الله جل شانه دې موږ ته په خپل دین استقامت او غیرت نصیب کړي. نو مسلمان بنده د الله نه سوال اهدنا الصراط المستقیم، دلته کمانه دامو کې چې الله مونږ ته نیغه لار وښایي، نو مقصود به ترې مراد یا الله مونږ مقصود ته ورسوه. خره دا نیغه لاره کومه لار ده؟ دین اسلام مراد دی. چې دین اسلام مراد دی، آیا په دې نیغه لاره باندې به یوازې مونږ ځو که بل پې څوک تلي دي؟ نو الله رب العالمین فرمایي صراط الذین انعمت علیهم، او قایا مونتا غلارا چه پاغی باندې آغا خلق تلی دی چه تا پاغی باندې خپل انعام کرده دی.
کلار ډیره مزیدارم وي خو چې یوازې روانې سړی بیان خفی خوشحاله ني او چې یو خوا لاره مزیدارې مقصود ته رسونکي لنډه لاره کولو لاره اسانه لاره نیغه لاره او بیا در سره ملګري وي نو بیا خامخا خوشحالي یقینا ده ښه نو دا ملګري به څوک دا د دنیا والا ملګري نه نه د دین والا ملګري هغه خلک چې هغې باندې تا انعام کړی دی الله تا ته چې کوم خوښ خلک دي په کومه لار چې هغې تللي دي په هغه لاره باندې موږ هم روان وساته ستا خوښ خلک څوک دي نو بیا په سورة النساء کی بیا اللہ پاک فرمائی انعام والا خلق زما څوک ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين انعام والا خلق پیغمبران دی والصدیقین او صدیقین دی والشهداء او شهیدان دی والصالحین او نیکان خلق دی انعام والا خلق اللہ بیان کر چې دا څوک دی یو خود دنیا انعام بھی معشوم پا سکول کی پوزیشن والی نا سکول کی انعام ورکی او یو چې په دین کې پوزیشن واخل الله پاک انعام ورکی اغا خلق انعام والا حقیقی دی دلته خو چې سړی په لوپرې کې او په جوارې کې میچ وګټي ناغلم انعام ورکي چې ته ډېر ښه جوارګري راشه د کرکټ په جوارې کې انعام کپ درکو زموږ ځوانان نن کرکټ تباہ او برباد کړ سخاخ به نیولي جامې به هر وخت کې د خیرې ډکې نیولي هر وخت کې به د خاورو میلو ته جوړي او په کرکټ کې بدل کړي ونو یو خوا بل خوا منډي وای زمونږ ځوانان نن دي تباہ برباد کړ کور ته چې کپڑے وروړي نو میندل بیا زړه چي او چې کپڑے وروړي او بیا صفا سبا نه ویني بیا پاغه کې جګړم کې زما کپڑے استری کړي نه دي او صفا نه دي تا ته چا به چلو پرخانه کرکټ کې ځان لړا او دا کرکټو ستړیواله بیا کور کې پمندو خرسي ځکه په کرکټ کې ستړي شوی منډي والی نو کور کې بیا سمې خبرې په بدلې دلته چې جواری کې په جواری کې اخر کې فائنل میچ ته اوسي نو بیا په جواری کې ولې یو سړی کپ ور کې وداواله ته جوارګره د ټاپ کلاس جوارګرا دا کپ تواله ودا ستا انعام دی نو بیا چې کور ته کپ وروړي نو په شیشه کې الماری کې به ایخي وای دا سیب لو پرخان په کرکټ کې په جواری کې دا کپ ګټلې شرم هم څه شي دی چې زموږ مسلمانانو کې نشته کرکټ کول بے پیسو دا جایز دی بے پیسو کرکټ جایز دی د پیسو کرکټ جواری ده د پیسو کرکټ کې مثال شل ټیم په یو ټراپې کې یو ځای شو نو هر یو ټیم والا مثال 2,000 روپے جمع کړي چا چې دا کرکټ ټراپې وستلې ده نو هغه له دا 2,000 روپے هر ټیم والا ورکړي میچونه شروع شي څوک چې میچ بیلی ناغه د ټیم نه اوزي او چې څوک ګټي نه پکې مخ کې زی نو بیللو والا چې اوزي اخیره کې 2 پاتې شي هغه 2 اخیرانی میچ ناغه تدې د فائنل میچ وي هغه اخیرانی میچ کې دی مثال 2 کپونه وروړي نو یو د ډیرو پیسو یو د لکو دا دواړه کرکټیان لوبغاړي دی کرکټ چې کله وکي نو یو ټیم وګټي او بل وبېلي نو بیللو والا وړوکی ټیم وړوکی کپ ورکي او چا چې وګټلې ناغله غټ کپ ورکي اوس پیسې جمع کړې دي شلو ټیمانو
شلو ټیمانو په شریکه پیسې جمع کړي او بیا په آخره کې انعام چې ورکو او کپې چې ورکو نو صرف 2 ټیمانو ته ورکو نو سمو خیال دی اتلسو ټیمانو جواری بیلا او دی 2 ټیمانو کې جواری وګټله جواری هم دی ته وایي جمع کړي 2000 او ځان سره په میچ ګټلو کې د 15000 موټر سایکل بوزي نو تصدیق خیال لیدا د جواری کې بوت نه کنا په 2000 او په 3000 خو موټر سایکل نه کی تا په جواری کې ګټاو کا موټر سایکل دی بوتلو دا کم کپ چې ورکی د 50000 لزر شلزر کپ په د جمع کړي 2-3000 او کپ ورکی د 50-50000 نو دا د جواری ګټه ده انعام دی تنوي انعام والا خلق انبیاء کرام علیہم السلام دی صدیقین دی او صدیق چاہتا ہوئی صدیق اغا امتی تا ہوئی چاہا دخبل پیغمبر پا نقش قدم باندے مکمل روانی دا سی روانی چې د خپل پیغمبر هر یو ادا د خپل کړی نغی ته صدیق وي لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رازدار صحابی او د دو علم او دو نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر نزدیو مفسرین فرمائی دا صدیق دا دی پیغمبر علیہ السلام دا سی بھی لکہ دا پیغمبر علیہ السلام نقشہ او عکس پیغمبر علیہ السلام چی سکی ہو بہو دیو مقا چان زندگی خفلی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دادا نبی علیہ السلام پسی پس صحابوں کی اول صحابی دی صحابہ کراموں کی افضل صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی دویم نمبر افضل صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی دریم نمبر افضل صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی سلورم نمبر افضل صحابی نبی علیہ السلام پر شاگردان کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام رازدار صحابی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نقش قدم باند مکمل اغا مثل اغا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا نبی علیہ السلام حقیقی عاشق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انعام والا خلق اول پیغمبران دی دویم نمبر صدیقین دی دریم نمبر شہداء دی شہداء اغا خلق چې د خپل دین د خاطره د خپل جان د خپل مال قربانی ورکی او د الله پاک په لار کې خپل مرګونه پیش کی انعام دی د پاره دی او سلورم نمبر انعام د نیکانو خلقو د پاره دی نیکان خلق د پیغمبر علیہ السلام وارثان علماء کرام دا صحابه کرامو پا نقش قدم باندې روان خلق دا علماء دی عالم چې سمر الوی عالمی او په خپل علم باندې سمر الوی عمل وی دا اغمر نیک دی لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پا نقش قدم باندې دا صحابه کرامو پا نقش قدم باندې روان خلق دا صحابه کرام پا شاگردان کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی چلوے مجتہد تیر شوی دی
د سلور مذهبونو کې لوی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لوی مجتهد الله جل شانه ډېر زیات علم ورکړ د صحابه شاګردو تابعیو دا نیکان خلق دا شان امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله دا نیکان او پاکان خلق دي نو کوم خلق چې په نیغه لار باندې روان دي انعام والدي بس انعام والا خلق هغه قران کریم خپل یو آیت دبل تفسیر کو چې انعام والا خلق پیغمبران دي صدیقین دي شهدا دي او صالحین نو مسلمان په مانځ کې سوال کوي اهدنا الصراط المستقیم یا الله پاک تما تنه غلار او خایا پنه غلار می ثابت قدم وساته منزل مقصود ته اور رسو دانی غلار د چا دا د قران کریم دا غي وضاحت کو انعام والا خلق انعام والا خلق دا او انعام والا خلق هغه دغه سلور قسم خلق مسلمان تپکار دي چې دې انعام والا خلق پس روان شي انعام والا خلق پیغمبران صدیقین شهدا صالحین دین کانو جماعت پس روان شي مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمه الله پدې کې ډېر مزیدار او کله خبره کړې ده هغه فرمایي چې د انسان د هدایت د پارا صرف کتاب کافی نو چې انسان به کتاب راواله او باغې باندې باندې عمل کوي او بس دې به مقصود ته ورسیږي صرف کتاب کافی نو بلکې د کتاب سره سره استادم پکارو د کتاب سره سره د معلم او د استاد ضرورت هم شتا ذکر الله رب العالمین قرآن مجید کتاب او د قرآن مجید سره استاد امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم را اولیگو دی پدې کې هدایت او رهنمایی د هغه مسلمانانو ته چې هغه صرف په کتاب باندې زندگی برابر ول غواړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغه د شاګردانو رهنمایی نه حاصل قرآن مجید چې الله پاک مخلق تنازل هغه عربو او قرآن مجید الله نازل ک په عربی ژبه کې لیکن بیا هم الله رب العالمین دا قرآن مجید دا تعلیمات دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر را اولیگو معلوم داشو چه انسان یواز پخپل پا کتاب باندې نپی پخپل مطالعه باندې کار نکی پخپل ذہن باندې کار نکی نه دا یو عالم او دا یو استاد سربناست غواړي الله رب العالمین چې پیغمبر علیہ السلام را لګ دي د پاره چې د قران مجید درس ته خلق او کی يعلمهم الكتاب تعلیم د کتاب الله پاک د الله د کتاب خلق تو ورکی د کتابم پکار دی او کتاب سره استاد هم پکار دی نو کتاب منل وسر استاد منل دواړه فرض دي یو سړی وی قران منم پیغمبر علیہ السلام نه منم مسلمان نه دی قران بم منی ور سره استاد پیغمبر علیہ السلام منی الو مسلمان ځکه الله را لګل دواړه دي کتابم الله را لګل استادم الله را لګل نو یو منل بل نه منل دا مسلمانی نه ده پدې کې اشاره د دې خبره ته هم چې واجب په خپل مطالعه د کتاب او د قران باندې کار نه کیږي ذکر الله رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم نه غلار چې دا دین اسلام دی دی باندې موږ برابر کا اوس دا نه غلار د چا دا انعام والا خلقو پیغمبرانو شهیدانو صدیقین او د نیکانو خلقو د نه غلاري سپایان دغه نیکان خلق
نو کم خلق چې بغیر د استاد نه په کتاب ځان پوهیږي نو دا به ګمراهۍ کې واقع شي. این جمله د هغې ده. یو سړی تېر شي زمونږ استاد دې وطن کې ابولاله مودودي په خپله باندې د مدرسې استادانو سره ناسته نه وه کړې، سبق نه ویلې، مولا نه و، او هغه په خپله مطالعه باندې وایي زه تفسیر کوم، قرآن باندې لیکل کوم، د قرآن تشریح کوم، لاړه په ګمراهۍ کندو کې پرېوتی. ولې؟ قرآن زده کې نو قرآن په خپله نه زده کېږي، او عالم سره به کښېني د قرآن تشریح کې نو تشریح د خپل ځان نه نشي کولی، د چا رهنمایي به حاصلې، د علماء رهنمایي به حاصلې، اله به ته عالم کېږي. د هغه ګمراه شو. یو بل سړی دی سبا دنیا کې ژوندی دی، ډاکټر ذاکر نایک، غټ وابي دی. ذاکر نایک وایي زه په خپل سوچ باندې د قرآن مطالعه کوم، علماء سره ناسته نه کوم، ګډې وډې وایي، خپل عقل په دین کې استعمالي چې عقل سره کم کار ورته ټیک کار کوي، بس هغې ته ټیک وایي، نه پوهېږي، ناپوهه دی، عقیدې لحاظ سره وابي دی، خو د مدرسې سبق یې نه دی ویلی، صرف د دنیا تعلیم یې کړی، د دنیا تعلیم دغه ځای ته رسولی چې اوتې بوتې وایي. معلومه دا شوه چې د کتاب سره د استاد رهنمایي هم پکار ده. یوازې په کتاب باندې انسان غالب کېږي نه، بلکې د پاره د عالم سره د ناستې ضرورت هم دی. الحمدلله په دې باب کې زمونږ علما په دې دواړو پسې روان دي. قرآن مجید کتاب به اخلي او د قرآن مجید سره عالم رهنمایي حاصلې. د دې وجې نه علما ګمراه کېدل ډېر کم وي. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، کومه لار راته وښایه، هغه لار چې هغه انعام والا خلکو لار ده. دې ځای کې یوه مسله کې بله معلومه شوه چې کله ته په حق باندې ځې نو نیکانو خلکو پسې به ځې، او که ته وایې چې زه حق باندې ځم او نیکانو خلکو پسې نه ځم نو حق ته نشي رسېدلی. د دې وجې نه اهدنا الصراط المستقیم، اوس دا صراط مستقیم د چا لاره ده؟ انعام والا خلکو. نو ته به خامخا د نیکانو خلکو مرګیتیا اختیارې، نو د مسلمان شان به دا وي چې دی به نیکانو خلکو سره مینه ساتي، د نیکانو خلکو جماعت سره به مینه ساتي، د نیکانو خلکو جماعت سره به مرګ او جون غواړي. اله به انعام والا خلکو کې دی داخليږي. او که دی وي زه نیکانو خلکو پسې په خپله نه ځم او زه په خپله په شریعت باندې او په دین باندې عمل کوم، نو دا سړی چېرته هم په دین او شریعت باندې عمل نشي کولی. نو الله جل شانه فرمایل صراط الذین انعمت علیهم، انعام والا خلق دی. اوس چې کله انسان په سمه لاره باندې ځي نو مقابل کې بیا دشمنان هم کله کله ملاوي، کله کله مقابل کې ورته دشمنان هم ناست دي. نو د هغه دشمنانو ذکر په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې دی. نیکانو خلکو سره خو پاسو، نیکان خلک مو خوښ دي، د نیکانو خلکو په لاره باندې ځو، خو چې کله د نیکانو خلکو سره په لاره باندې ځې نو په لاره کې به قسم قسم خلک تا د لار نه منع کوي چې هغه به ستا مخالفین او دشمنان دي. هغه خلک څوک دي؟ هغوی سره به څنګه چل کوو؟ نو د الله پاک نه امداد وغوښتو چې یا الله موږ د هغې خلکو نه وساته او د هغې خلکو سره مو روان کا چې کوم انعام والا خلک دي. نغه ذکر کیږي په غیر المغضوب علیهم کې.